بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. باب دې په بیان د اوچتولو پورته کولو د دواړو لاسونو په تکبیرة الاولى په تکبیر اولا کې چاہے ته تکبیر تحریمه وي مع الافتتاح سره د شروع کولو د مانځنه سواء په حال د کون د دې شیئینو په حال د کون د دې دواړو امرینو چرفه د ایدیدا او افتتاح فی صلات ده سواء یعنی مستویین چې دا دواړه برابر وي. تاسو مخکې راځي دا خالد نو پرګه مخکې راځي دا زګور خالد حیدر تکین لکه دا درسګه چې ستاسو الته جنازه لکه مسافر چې راځي الته کې نو یو ځکه نه اب بیا خفای جرمانه مرګ جدا شو. ٹھیک شو علماء کرام دو مسئلے شوی یو مسئلہ دا وقت دا تکبیر تحریمہ لا سوچتول بس رست باب را روان دی چې الائینا ترکمه پر بلا سوچتای اغا پارست باب را روان دی او کیفیت او محل درف اغرس ذکر کی دلتا فقط دو خبر ذکر دی یو خبر دا چې اثبات طرف الایدی عند افتتاح الصلاة. دیو مسئله دا چې دې کې د محدثینو بحث دی چې بای رفع الایدی دا مقدم دی او کې تکبیر تحریمه مقدم دی. د بعض علماوی چې رفع الایدی مخکې دی لکه احناف قول مشهوره دی هدايه لیکل دی لکه کما لا یخفا علی فقهاء الامه. ٹھیک شو چاول چې رفع الایدی دا او دا د احناف مسلک دی ځکه چې رفع الایدی دا انباء او اخبار دی د براءت مخلوقنا الله اکبر سره اقرار دی د تعلق مع الله نه لازم چت شو معنی دا چې د ټول مخلوقاتونو اعلان د براءت کوم وتبتل الیه تبتیلا اغه پس الله اکبر. بعض علماوی چې تکبیر مخ کې دی رفع الایدی رستو دی او دغه وجه دا د چغیوی دا رفع الایدی چې دا فقط اعلام للاصماد لپاره کانو دی چې تکبیر نه دا اوري لاس دی چت کا یعنی ای ته پتو چې امام الله اکبر وي. ٹھیک شو جی. دریم قول چې امام بخاری علیه رحمت لیکل دی باب منعقد کړی دی مختار دی امام بخاری دی هغه چې رفع الایدی او افتتاح دا دواړه به یو شان برابر معنی الله اکبر الله اکبر لازم اوچت شي ورغه سره الله اکبر وي. ٹھیک شو نو دا دو مسلې په دې مقام کې وشوي. بیا چې موږ دا باب خلاص کو د بیا موږ رفع الایدی باندې بحث کوو چې دا رفع الایدی دا فقط تکبیر تحریمه سره متعلق دی یا د دې تکبیرات انتقالیه سره هم تعلق دی. بیا په تکبیرات انتقالیه کې قیامنا الی الرکوع او رکوعنا الی القیام دیزه کې رفع الایدی شته او کې نشته ده. نو ائمه ثلاثوی چې شته ده امام شافعی امام مالک امام احمد علیهم الرحمت و اما امام ابو حنیفه علیه الرحمت فهو لا یقول اغه دغه قول دا دی چې فقط رفع الایدی چې ده دا په تکبیر اولا کې ده هغه نه علاوه په تکبیرات انتقالیه او کې نشته ده. او لوی خبره چې کوم باندې زمونږه لکه
معیار مسلک دے مدار مسلک دے منګ ویو چې د مانزه ترقی چې کومه ده د حرکت نه سکون ته ده بس دا یو قاعده بیا ساتو سنه حرکت نه ال السکون سکون نه ال حرکت نه لري اول په موږ کې خبرې وي بیا بندي شوي اول په موږ کې چې کوم ده مشیوا نقل الاقدام بیا بند شو اول په مانزه کې جواب د سلام او کلام بیا بند شو جو دا رنګي اول رفع الایدی و بیا بند شو او کم روایتو کې چې رفع الایدی ذکر دی منګ دغه قائلو چې هغه روایت كلهم صحیح دي اټول روایت صحیح دي لیکن منګ وی چې سره د صحت ته روایتونه هغه منسوخ دي او دلیل د نسخ موږ څخه دین غټ په دنیا کې بل نه چغه اگر راوی د حدیث چې کوم نه اثبات طرف الایدی شوی دا هغه عبد الله ابن عمر صاحب دی او هغه په خپل آخري عمر کې هغه ترک طرف الایدی کوي نو حدیث خو ځنی لپاره دا غایبین وی اور هر چې حدیث لپاره حاضر دی په حکم د قطعیت دی نو ابن عمر صاحب چې حضرت لیدل هم دی حضرت ناورید هم دی بیا ول پر خود دا د دې خبرې دلیل شو چې کان رفع الایدی الرفع الایدی قد کان بس قد کان ثم نسخ وہ بیا منسوخ شو کم صحابه کرامنا چې رفع الایدی عمل ثابت دی نو دا یې دوه خبرې مونږ کوو یا قبل النسخ د عمل یا لم يبلغ الیه النسخ دوه خبرې شو یا د نسخ نه مخکې خبره ده اور غیر رفع الایدی کولا یا لم يبلغ الیه النسخ یا نسخ شوی وو خو هغه ته د نسخ عمل رسیدلې نو دغه نه روایت طرف موجود دي او دغه بنیادی خبره ده چې د اصول شاشینه را روانه ده کې چې چا یاد دي ځکه چې هغه وخت موږ ته د استادانو یو خبره کوله چې لکه په حدیثو کې دا تعارض د کوم ځای نه راغی دغه جواب داد چې لکه د دین اشاعت چې کوم دینو دا په دمه وقفه په وقفه شوی دی ناول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مثلا یو رفع د دې کړی دا صحابه قتل دا بیا دی لار سو شام ته لار سو مصر ته لار سو کوم ځای ته لار بیا دغه نه بعد رفع د دې منسوخ شو هغه حضرات ته نسخ نور رسیدلې دغه په خپل دستور باندې عمل شروع کړ چې چاته نسخ ورسید نو یې ترک وکړ دین علاوه بل څه مسأله نشي کېده او ځکه نشي کېده چې چرمنګا وایو چې لکه تعارض بین روایت او دغه دفع نه کو نو منکر د حدیث له دروازه کولاوي او یا کم سے کم به موږ دا جواب وکړو چې رفع الایدی وعدم الرفع دواړه یجوزانی دواړه جائز دي البته والاولاد ترک دي والاتيانو جائز خلاص اولاد ترک دي ځکه قوموا لله قانتين قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون نو خشوع دغه توي چې امرنا بالسکوت ونهينا عن الكلام دغه چې سفر دا عباداتو چې کوم دي من الحركه الى السكون هذا هو المختار عندنا او بیا تاسو د حاشیه چې کوم ذکر کړ دې مناظره عامه ترمذی کوم ویلو التم په حاشیه کې وا قالته په دې مخ کې حاشیه وا او دلته کې په دې مخ کې حاشیه ده په دې نو معلومه شو چې د بخاری حاشیه یمین ته دې طرف ته زما یمین ته استام یمین ته بیانا یمین ته زما یمین ته او دا ترمذی چې ونه زما یسار ته هغه دلته و دا دلته بالکل نور څه فرق نشته ابن عمر سے اگر روایت د دریو رواتو په اعتبار سره امام زهري او زائی وی حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن ابن عمر خلاص حدثنا زهري عن سالم عن ابن عمر يقول الاوزاعي وقال الشيخ امام ابو حنيفه رحمه الله حدثنا
حماد قال حدثنا ابراهيم النخعي قال حدثنا علقمه والاسود عن عبد الله بن مسعود خلاص. او ابن عمر استدلال بعلو السند دغسولا. امام شافعي استدلال بعلو السند ده. او د امام ابو حنیفه استدلال چه ده بفقاهت السند ده. پس نور پکې څه نشته ګربړېشن دا اخره خبره. جناب د تا نظر شم باب کله خلاصي خدای دې خیر کړي. مسلمه بن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل منكبيه اذا فتح الصلاه. ګوره حضرت به اوچتول خپل لاسونه په برابروالی د اوګو حذوا برابر مقابل او دې ته منکب وي. دې منکبه او ته دلته اوچتول وي. دین علامه تاسو ترمذی کې ویل دي چې دین علاوه بل کیفیت مسنونه نشته چې حذو منکبه سره ته ګوتی راولې دا اچري نشي کېده. او که چا وکړه نو څه ولې نام ورکما یار یو موبایل ولې نام ورکما چې کوم کې بیټری نه دا خیال ورته تاکي دې نشي کنه نشي کېده. اخذ چې کې داسې نه جدا خبره. لیکن حذو منکب دی ته وي نو دې ته برابرېږي. دین کته ګوره دا یا ساته تاسو ترمذی ویلا ابو داود وی او نن د بخاری دا سبق دی او طحاوی و شاید تاسو د دې پکې ویلي نو په یو د کتبی صحای ستو کې رفع د ایدی تحت المنکب اچانه ذکر کړي. و اما اليوم نن چې کوم علما دي احمد دي یا نور حضرات دي دوی طرف ایدی کوي وګو ته لاس رسینا سګي لاس چت نه کوچت نه کوي ونه نه الکه دل ته خامخ دل ته دین او کته غشتي نه کنه. امام سے مقبول رسول روان دي هغه د پارلمان 168 صفحه د مسلم راوباس ان شاء الله وخت دا اوس نه اذا ابتدأ الصلاه واذا كبر للركوع او کله چې با تکبیر کا رکوع لا لاس ګوي چتاو دوشو واذا رفع راس من رکوع او کله چې سر نه رکوع نه به سر اوچت رفعهما كذلك اذن دق شان تو دریزه ثابت شو عند افتتاح الصلاه وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. دا زکوی چې یو روایت نسائی کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام يرفع بين السجود بين السجدتين هم اوچت کړی دي. نو دوی چې روایت کمزور دی پوښښنه د زکوی چې لا يفعل ذلك بين السجود. جی باب رفع اليدين اذا كبر واذا ركع واذا رفع. اقا حدیث ته چې کم تامخ کیوي او د امام بخاری دا مزاج د تبع په امام بخاری مزاج باندې پوښوي چې کله دې یو مسأله ثابتي هغه لپاره مستقل باب منعقد کړي. اگر چې دا رفع الایدی اذا کبر مخی حدیث دی لپاره و اذا رکع مخی حدیث کې راغی و اذا رفع مخی حدیث کې راغی. په امام بخاری مستقل باب راوړي دی لپاره چې سحرګل پیر صاحب چې دی هغه دې خبره ته متوجي شي او دا خبره په ذهن کې شي چې رفع الایدی چې دا عند تکبیرۃ الافتتاح هم دا عند رکوع هم دا او عند رفع من الرکوع هم دا. جی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه. الله سنه بو چتول تر دې چې برابر د وګو ته بو رسول وکان يفعل ذلك او پیغمبر علیہ السلام چې داسې عمل به کاو حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده فلا يفعل ذلك في السجود. او دا به په سجود کې نه کاو او بین السطور وی لا يفعل ذلك في السجود او دا عمل به په سجده کې نه کو نه پتلو کې نه په پاسدو کې. ورفع دي چې کوم دا محل د نزاع فقط موضع شو الى
ركوع ورفع من الركوع. وقد سمعت عن شيخ القرآن مولانا محمد طاهر الفنفيري رحمه الله وهو يقول ونحن نرفع الأيدي أيضا وما من مصل يصلي إلا وهو يرفع يديه. ما من مصل يصلي إلا وهو يرفع يديه. كيف؟ سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر رفع يدي کو کنه کله لا زلتی نو بیا چوچت شي ته نو بیا کته کو نو زوت ورکاته نو بیا الله سیدین الله برکو موږ رفع يدي کو. البته په دې ہے اکثر خفقیږي مخه لکه تاسو یو منټ ته پار غیر مقلدین شوي مثال پوښو کنه یو منټ ته پار نو اوس ما ته خو کې چر تاسو سوق داسې سړی لیدلی غپ نه دی کې تاسو سوق داسې سړی لیدلی چې په دې تکبیرات انتقالیو کې هغه رفع د ایدی په طریقې مسنونی کړي نه ما ته وای ما خو څه پر سوق نه دي کتلی سعودي کې بناسو مونږه حرمین شریفینو کې الته ما مرګورو ته ما رفع ایدی کیفیت ګوره خدایګه نو بعد کو بګیدار کې کنه رکوع برشین درګي بیا الله سوچ قومه کې بیا الله تړي خدا طریقہ چې بالکل مکیف طریقې سره ما اوس پر سګنه دي چار فائدې کوي بلکې تکبیر افتتاح کې ډیره مسلې پکې تاسو ګورئ مليان کله کله ګورئ. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي كلابة أنه رأى مالك بن حويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث مالك بن الحويرث دا روایت نقل کچ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صنع هكذا حضرت دقه سکرو بدی دو ابواب کې دا مسله ثابت شوا چې حضرت پر رفع د ایدی کولا په تریو حالاتو کې وخت تکبیر افتتاح وخت طلوع د رکوع او وخت د رفع د رکوع بس ان شاء الله خبر استو جی. باب الى اين يرفع يديه وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. ګورا مولانا صاحبہ مخ کی دو ابواب کی امام بخاری علیہ الرحمت مستقل اصالتن اثبات رفع الایدی کولا چې دې دریو ځایونو کې حضرت رفع ایدی کړی دا اگر چې پای کې دا روایت يرفع الى منکبه راغله وو خاص ضمنن راغله وو لکه چې الته کې مقصد اثبات رفع اوس امام بخاری الى اینا محل درفع ذکر کئی بطور استقلال او بطور اصالتن چی الى اینا ودی کی بتاتا بخاری کی دا روایت ملاوشی الى اینا اے الى المناکب وهو عمل ائمه الثلاثه من مالک و شافعی و احمد الى اینا اے الى المناکب ونحن نقول الى اینا الى المناکب لا الى اینا اے الى ان يحاذي ابهامه شحمتي الاذنين تر دې چې استاد د دوار انګوټان چې کوم دی استاد دې غوژونو نرموتا سوکه ته پوسکی وای او څنګه پوسکه ونه ورتا الى شحمتي الاذنين اے تر نرمو د غوژونو پوری اے دا د دې محاذات ته موږ د دې قائل یو. اور ما تاسو ترمذی کې ویل ته امام شافعی سے قول ذکرو خو موږ د فقه نه چې شروع کړو استادان نه دغه اوریدل چې د امام ابو حنیفه رحم الله علمیت او عمل بالاحاديث الثلاثه لکه یو حدیث کې ال المناکب راغی یو کې راځي شحمت الاذن او یو کې راځي الى فروع الاذنين غوږونو سرونه دا اوس کې تر دې کې مناکب ته چته نو په دوه روایتونو عمل راغی منکب تم راغی شحمت الاذن تم راغی او فروع الاذن پاتې کیږي او که چرته دا د تله وجونو سره راوړي
نو مناقب پاتې کیږي امام سے علیہ رحمت وی چې په دریو روایتونو باندې عمل پکار دی ته لاسونه اوچت کا په داسې طریقې سره چې اصول د ایدی چې کوم دی دایل مناقب راشي او ابهام چې کوم دی په محاذات ته شهمت الاذن راشي د ګوتو دا سرونه چې دي دا په محاذات ته فرول اذنه راشي نو دا یو حاضر نو کې دا یو حاضر اتصال شي او کې دا یو حاضر محاذات شي او کې دا یو حاضر جختول شي په دې کې هیڅ فرق نشته ده خو بهرحال الله پاک دې علماء باندې رحم وکړي چرته یو عالم کې تاسو کې څه اورېدي نو ښه زه اشاره کوم چرته یو عالم با په وخت درف الایدی کې دا غونه به شهمتل اذنه سره یو ذکرې نو ان یو بل صاحب بکتلی نو ناغي چې په حدیثو کې محاذات الاذنه راځي اتصال اذنه ناراضي وې دې په موضوع درول غواړي اګه سر کې دا دې په موضوع درول غواړي بارا کې چا اوریدي نو اوریدي به کینی اوریدي نو به اوریدي نو کله چې اګه سر ما واورید نو په مشکات شریف کې د شپږ روایت راځي نو بعض کې محاذات راځي بعض کې الا ان يصل الى شهمت الاذن روایت ما کتل نو چې لا ان يصل شي نو په مزبه ادريږي سوق خلاص زنور مخکې بالکل نظم ځکه زما تاریخ خرابي ز په چا باندې جرح نه کوم چې پاغي سره زخم راشي وځګنه زخمی جرح نه کوم دا زما اصول دي خو چې چاوي چې الکا دې په مزد درول غواړي انو دا خبره خوندور نه و بس خلاص ٹھیک شو کنه او دې ته روایت ګوره الا اين يرفع يديه وقال ابو حمید امام حمیدی وی چې کوم د امام بخاری استاد دی دا د مسند حمیدی والا ما تاسو ته حمیدی راوړم دا د امام بخاری استاد دی دی وی فی اصحابی رفع النبی صلی الله علیه وسلم دا خدا ابو حمید صحابی دی رفع النبی صلی الله علیه وسلم حذو منکبه ته برابر اوچت کړل لاسونه چلو به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا صهيب بن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر ان رسول الله عبد الله بن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاه فرفع يديه حين يكبر حتى يجعله افتتح التكبير في الصلاه شروع کا تکبیر په مانځ کې نو فرفع يديه نو لاس وسره اوچت کا حتى يكبر حين يكبر چې سو کې تکبیر وي حتى يجعلهما حذو منكبه تر دې چې محاذات د منکبه او تراغلا او دا بخاری حدیث دا قول امام مالک او شافعی او احمد اسحاق دی واذا كبر للركوع فعله مثله الى منكبه واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود درې زره دار اوره ٹھیک شو مولانا چلا یا تو الى فی سجودی دا درې شو دلته حذو من کې به راغی او دا د بخاری حدیث دی نو بخاری او مسلم وشګنا تنازع قوم فی البخاری ومسلم فقالوا اي هذين يقدم لقد فاق البخاري صحه كما فاق في حسن الصناعه مسلم دا خو لکه هغه څوک ویل شي چې بخاری مسلم دوه لولي پوښو کنه خو هغه غټي مدرسې چې یو استاد قابل سره بخاری وي ابل استاد قابل سره مسلم وي نو دوی کوشش کوي هر یو چخپل لته په بل چتای وي مسلم په بخاری اعلی ده مسلم اعلی ده مسلم اعلی ده چې کوم مسلم وي اته څوک بخاری وي نه بخاری اعلی بخاری اعلی بخاری اعلی دوه څه یې هندي په دې کې څه شک دی خو زوی مچ بخاری اعلی ده دا کال ورته دا نه چې زه بخاری ویم الحمدلله بخاری نه ما مسلم زیات وی لولو لري ځکه چې بخاری او عظما تقریبا اتم کا ځل دی او ما مسلم تقریبا چې کم دینو دینه به زیات لولي بخاری نه زیات لولي ځکه چې مسلم ډیر بخاری لولو تاریخ اسلام کې بخاری دوره شروع کړه نو مسلم ابو داود ما سره
لیکن زم چې دا بخاری اعلی ولې دی بخاری د مسلم استاد دی خلاص شو بس مسلم شاګرد دی بخاری استاد دی استاد دی شاګرد دی چې شاګرد کې ډیر اوچت شي کنه خو بیا د استاد نه کته ویل اخري نو خلاص خبره زه ګور د انصاف خبره کوم 168 صفحه ماشاءالله مچوالی سرکار صفحه راوخ کړه دې ته وکړي دی دا روایت دی سبحان الله تو روایتونه ذکر نه دا دی ابو کامل جحدری روایت دی قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بما اذنيه واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك مخراش وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سيدنا قتادة بهذا الاسناد عن نوران النبي صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه دام د مسلم روایت ہے اس انصاف بکو خاطا بخاری مسلم والا اذان په کش راه کا او دغه په خبرو خفقیګه ما مچوالی سرکار پوښ کنه انو ګور مولانا صاحبہ تاسو یقین سره وای مسلم روایت صحیح ده کې غلط ده صحیح ده چې صحیح ده نو چې توه ځان ته اهل حدیث وای اته چې عاشق حدیث او عامل بالحدیث ما نو ما کو یار 70 سال عمر تورته ما غوته چته نه کتلې چې تا په دې دوه روایتونو عمل کړی شامتل حسن باندې او فرول حسن حالانکه دا د مسلم روایت ده نو کله کړه په دې رکوع چې پیدا وکړه سمع الله لمن حمده چمنګو چې واقع ته په دې روایت باندې فروزونه باندې عمل وکړه نو ته خپل چرته نه هم سمع الله لمن حمده ته وای جتن ګوجر مسعود کې منسوخ نه دی تعالی خو په خپل یار عملن تردد دی دا خیال دی ورته ار دې لپاره دا درې روایتونه موجود شو مسلم بزان سره ساتي 168 صفحه ماشاء الله جی دا وګوره مولانا صاحبہ تاسو ترمذی کې یو روایت ویلو چې رفل یده کان يرفع یده بعد سجدتين انو منګالتوی چې د سجدتين مراد رکعتين دي ردل تراله معنی دا شو چې 2 رکعات باندې تکینی قیدی باندې او دریم تفاصیل بیا رفع یده وکي چلو وبه قال حدثنا اياس بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذلك ابن عمر معنی یاد کا او دا روایت رسول دے ابن عمر سے نبی علیہ السلام تو میں تو رفع یديه ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم معنی رفع الحدیث دا حدیث ابن عمر نبی علیہ السلام ته رسول دے ورواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن طهمان عن ايوب وموسى بن عقبہ مختصرا دا حدیث مختصر دے لیکن بہر حال چکم دے دا احادیث چکم ذکر شو دا طرف الایدی کی دا بخاری روایت تھی لیک صبر احناف بشان انصافدار بسوک پیدا شي حاشیه زمنګ د بخاری کې تاسو ویلي تقریبا سکم صلیخ تو محدثین پای کې صحابه پای کې تابعین او تذکرہ کړل نیف و 30 ذکر کړی چې دمره حضرات چې کم دی قائل برفع الایدی دي بیا په مقابله کې امام صاحب رحم الله فرمایي چې رفع الایدی نشته ده سوا د دینه چې تکبیر افتتاح کې رفع الایدی کوي او دغه نه بعد چې کم دی په تکبیرات انتقالیو کې لکه درې زوی بشلو رکوع لفتلو کې رکوع نه په پاسېدو کې
او دریم رکعت ته د قیدین او چتیدو کې دې دریو حالاتو کې رفع الایدی نشته دغه وجه صدا په پاغي باندې چې کوم دی زمونږه محدثینو تذکرہ کړی دا لیکن خپل کم ذکر کړي ما شمار کړی دي خپل کم ذکر کړی دي او د شوافی زیات ذکر کړی دي په منګه سوټه په دې کړی دا چې د امام ترمذی عبارت نقل کړی امام ترمذی وی او منګه ویل د ګندا قول امام ترمذی علیه رحمت فرمایي چې بعد می رفع الایدی باندې عمل د غیر واحد من علماء دی غیر واحد غیر واحد معنی څه شو سرنه پشمار کې راځي نه نو یاره کو کتاب سوی ما د تشمارلو واغوي زمونږ د شمار نه بالکل بار دي دا ګوره خو دې شان ده هغه صفه پخپلا په زیر راغی دا ګوره 59 صفه ده او دلته کې رفع الایدی عند رکوع باندې ذکر کړي قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبي يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وقول سفيان واهل الكوفه نو یو کم شپیتمه صفحه معلومه شو ها کم دی ها بس ټیک شو نو د امام ترمذی علیه رحمت په دې قول باندې عمل شو چې دا د تابعین قول دی د اصحاب قول دی محدثین قول دی او د علماء اهل کوفه دی باندې یو کس خونه د کوفه او ټول کوفی علما چې کوم دي په دې مسئله باندې متفق دي بیا بل دلیل دادی مولانا صاحبہ ګوره دا بره حاشیه بیا یاد کړئ ما خو یاد کړو څه زمانہ کې دیم قول دی حاشیه نه دا ذکر کړي چې منګ وی چې احادیث طرفه بالکل صحیح دی لیکن کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ بس حاشیه ذکر کړی کوم روایتو کې طرف ولې دی راغلی دا کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ او پاری باندې دلیل روایت عبد الله ابن زبیر دی دا د عمدۃ القاری کې ذکر دی چې عبد الله ابن زبیر یو سړی ولیدا يرفع يديه في صلاه عند ركوع چې کله رکوع لته لاس اوچت کا حضرت عبد الله ابن زبیر ورته وی لا تفعل فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه ورمولانا سیبا عبد الله ابن زبیر وی رورا تا خرف له دیو کړه په بیا مکوا ولی د عمل پیغمبر علی السلام کړه وو په بیا پرې نو معلومه شو چې عبد الله ابن زبیر ته روایت ته نسخ رسیدل او عامل درف الایدی ته روایت ته نسخ نور رسیدل ځکه عبد الله ابن زبیر وی چې لکه دا عمل پیغمبر علی السلام یو زمانہ کړو بیا پرې خده پاغي باندې بل دلیل موږ څخه دا دی چې امام طحاوی ما څنګه چې کوم طحاوی دا اچم سعید والا چې کوم باندې مولانا حسین علی الوانی رحمه الله تقریر او پای باندې تحریرات دي نو ما څنګه 155 دا صفحه 155 دا ما څنګه 155 د تاسو غو دي خو شای راو با ماشاء الله نو 155 صفحه کې امام طحاوی رحم الله دا قول نقل کړی دی چې مجاهد رحم الله صلیت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في تكبيره الاولى گلاوش نه 45 باندې مخکې ما ها ګور مولانا صاحبہ دا مجاهد رحم الله قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله زبیا ځان لوګره خیر دی تاسو به ویل راځي کنه دی نه دی ها
ګوره جناب دیم دقه سے الا اینا دیم لیکل لے راغ غم کو راغ راسل हाँ 147 دغی والا مجاہد والا خواہ تدیر خسر ہے دا گورے علماء کرام ماشاءاللہ دوی مکر خدا 147 حدیث نمبر 1323 حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلاة فهذا ابن عمر قدر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك الا وقد ثبت عنده نص ما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقامت الحجة عليه بذلك الى اخره. ٹھیک شو ادور بیا مزیدار تفصیل بیا جان لو. ایک منٹ مجھے والی سرکار ایک منٹ پانش مولانا صاحبہ نو اس بخبری شوی یو دا چدا منسوخ دا دلیل سرے روایت عبداللہ ابن زبیر دے دلیل سرے ترک درفع دی دا ابن عمر سیب دے او طحاوی 155 زما والا اور 147 تا والا ایدا خبر ذکر کړه دارنګه مناظره هغه ما تاسو ته وکړه هغه دې برځي حاشیه کې ذکر دا موږ دې پارا چکم دلائل دي روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے موږ ترمذی کې ویل دي الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مزونه کما ما چې څنګه لیدل د حضرت صلی الله علیه وسلم نو هغه چې وضو کا نو څنګه تکبیر تحریمه کې لا سوچت کا فلم يرفع يديه بعد هغه نه پس حضرت عبداللہ ابن مسعود لاس نه دی اوچت کړي اور عبداللہ ابن مسعود فقاهت کو تاسو پد فقاهت ہو تک امام اوزاعی ویلو ذات امتحدثني زهري وقال حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحدثك عن الزهري والسالم وابن عمر ٹھیک شو گا نا اتما تو ہے کہ حدثني حماد عن ابراهيم النخعي عن العلقمة والاسود عن ابن مسعود وحدثك عن الزهري وتقول حدثني حماد نو امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرمائل کہ خبر حماد افقه من الزهري وابراهيم النخعي افقه من سالم واما علقمہ فعلقمہ رضی اللہ رحم اللہ چلے دے افقہ دے ابن عمر سے اگرچہ ابن عمر سے دے پار مقام دو صحابیت دے لوی شخصیت دے فعلقمہ فقیہ دے واما عبداللہ ابن مسعود دے دارنگی ورپسی روایت ذکر شوی دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو کان لا یرفع یدیه الا فی تکبیرۃ الافتتاح چ ګورا منګه وایو شیخ القرآن رحم الله بوي څنګه دی فقد كذبوا بما لم يحيطوا به علما تکذیب د داسې شی کوي چې تاسو دای پته وي چې یو شی تاسو پته نشته ټول انکار کوي نو څه دی خیال دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لا يرفع يديه هغه برفع الیدی نه کولا دا دې خبره دلی شو کنه چې قد کانا او ثم ترکا دغه رنګ ابو داود کی دا روایت 116 صفحه کې تاسو ویل دی نن به
ابو داود 116 110 تر رسیدلی دا ګره باب دے ابو داود کے باب من لم یذکر رفع عند الرکوع حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكان سفيان بن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن الاسود عن القما قال عبد الله بن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يده الا مرتين ورپسې ګورا حدثنا محمد بن صباح البزاز حدثنا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود ٹھیک شو مولانا سیوا خو چونکه دا لا يعود امام ابو داود په پاده خېټه درد دي ذکر دی بیا روایتونو ذکر کړي وای حدثنا سفيان حدثنا شريك لم يقل ثم لا يعود قال سفيان قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود قال ابو داود رواه هذا الحديث شيخ وخالد عن يزيد لم يذكر ثم لا يعود ٹھیک شو البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف قال ابو داود هذا الذي ليس بصحيح آخر روایت باندې کلام کړی او مکه روایت باندې څه جرح نه ده کړی او چې کوم ځکه امام بخاری په یو حدیث باندې جرح نه کی دا دلیل د صحت دی ځکه چې جردي ته په کې جرح معلومه ده دې بخامه خپل خپل زړی کړو وصلی الله یهود باندې کلام وکړي چې چا ذکر کړی چا ذکر کړي مګوي دا ذکر دلیل د پادن ذاکری نه باندې ذکر د لا یعود دلیل د پاغه چې چانه ذکر کې لا یعود ول زیادت العلم حجت علی ما لم يعلم الى اخره دا واخه کجرا دارنګي علماء کرام لیکي دا ګره دا المسند حافظ عبد الله بن زبیر الحمیدی جلد ثانی ده دا ما په 29 ریال باندې اغستو مکه مکرمه کې ٹھیک شو کنه دا دې صفحه دا 400 دغه 453 دا 453 دا دغه صفحه خطا جو 277 دا 453 چې دینو دا په دعا کې د لاسو چتول دی پاره 200 سبحان الله دا ګوره مولانا صاحب دا روایت کوم دی دا ما د شیخ القرآن د پنځپیر رحمه الله نه هم اوریدو دا دی روایت نمبر دی 614 اخبرني سالم ابن عبد الله عن أبيه أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من ركوعه فلا يرفع ولا بين السجدتين دښوا وإذا أراد أن يركع إرادة بكل ركوع وبعد ما يرفع رأسه من ركوعه فلا يرفع دلته بلاس نو چتاو ولا بین السجدتين او دا اصح روایت ته ٹھیک شو مولانا صاحب دا صفحه دا 277 انو روایتونو مشته دانه چي نشته ده بیا دې بل روایت ذکر کی دیو ازار فراسو الى اخره ٹھیک شو دا مسند حمیدی صاحب
لیکن دا روایت موجود دی دارنگی صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ دا دین جلو گورا 415 صفحہ دا 415 اگر روایت تے چکم تا ابو داود کی ویلو عن عبد الرحمن الاسود عن القما عن عبد الله قال الا اوريكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه الا مره. دا نور ډیر روایتونه دي خود صحابه اقوال دي. ان علي كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود. ٹھیک شو ابراهيم كان يقول اذا كبرت في فاتحه الصلاه فارفع يديك ثم لا ترفعهما فيما بقي. دا وقال ابن عباس ترفع الايدي في 7 مواطن. اگر تا ودای کی لا ترفع الايدي الا في فقط سمعج فکان یہ کنا نو پوجګه فقط سمعج ناغو زینو شوغین علاوه نشته دی او دا د خون خبره ده د مولانا صاحبہ چې دا حدیث په مصنفه کې 2456 روایت ده او دې پاغي باندې کلام کوي چې دا روایت چې کې وقصه الحديث ابن حزم في المحلى دا حدیث دې باندې خسته کلام کړی دی مخرج هم خسته کلام کړی دی ٹھیک شو مولانا صاحب یو بل روایت واوره هغه مزیدار دی نن سبا بعض وخت جګړی کنه چې راخذ بسنګ لا سوچته ار دا کله کوئی غیر مقلدین وای چې د پشان د سړو انا وای چې دا بل ځان سره جوخ ساتي دا سره ځکه چې دا سینې عورت ته کې دا الله سوچتي برا نو کې دې چې ترخه شلیدلی ترخه ښکاری شي یا مثلا دا سینا نو دغه تحفظ لپاره دا بزان سره دا سلاس جوخت اوچت کی او تقریبا دا دلیل دی 421 صفحه دا فی المرأة ضبط تحت الصلاة الى اين ترفع يديها وقال رأيت ام الدرداء ترفع يديها حذو منكبها حين تبت الصلاة اذا قال سمع الله لمن حمده عن الماء كيف ترفع يديه قال حذو صديها حذو صديها جابر روایت حماد اوشگن اذا تحت الصلاة ترفع يديه الى صديها بل روایت ان للمرأة هيئة ليست للرجال ان كنت ذلك فلا حرج الى اخر دې روایتونه دي بعض خلکو چې دوی د خود دي د موږ کم د سلسله د دې ځان جوړه کړي خو نکبت استادغه مصنفه بني نو ته خامخه امانه دغه چې چاغه مصنفه شته ده دارنګه منګو چې دا خزه سیدی لدی نو جوخته بکینی فشان د سړو بني ابي خزه دغه سي چې ته حاج لار پته تا خاله ورته کنه نو دې لپاره کیفیتو کې فرق دی چلو باب وزن یمن علی اليسرى فی الصلاه ګور مولانا صاحب دې ځکه اوس دا دی چې وزن یمن علی اليسرى سو کی تکبیر تحریمه وای د بیا بل لازم چته څنګه کمزه پوره دې کې بعض چې الله سونه بعض خلک الله اکبر بس علامه نووي لیکلي دي چې لاسونه چې تکبیر تحریمی تلاسو چت کی نبي او د ازرن کی راشي نبي او ورته بیا نووي ځان لو ګره په دا غوې باندې اوس دې کې مسله دا چې وذل یمنا علی الیسرا دې کې درې قسم روایتونه دي یو دا چې د خلاص ورغوي د ګس لاس په دې شابانه کې دي داسې دویم روایت دا دی چې خیر لاس راوچت کې د ګس لاس په دې لیچ کې دي دریم روایت دا دی چې د خیر لاس دغه تله د ګس لاس په دې شا کې دي او ابهام خنسرا دې سره غریب تو کې د مټه
او 3 ګوتې په دې باندې کېده او په دې عمل دا ټول اولاد ځکه چې په دې کې غدري و روایت باندې عمل راغی وذل ید علی الید راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخذ صاحب بیمینی غرفت کړل او مالی درو پیغمبر رسول الله چې لیچي کس لیچي باندې لاس خو نو دا څه کنه لاس کې خو دې چې دا اولاد طریقه شو او په دې باندې درې واړو واتونه مسلاغه عمل راغی ٹھیک شو نو وذل یمنا علی الصلاه فی الصلاه چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي حازم عن صاحب بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه وقال ابو حازم لا اعلمه الا يمني ذلك الى النبي ګور مولانا صاحب کان الناس یؤمرون و خلک چې ته امر کې دي چې یضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى چې کې دي یو سره خلاف په کې سلی چې باندې په صلات وقال ابو حازم وی لا اعلم الا ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم زنم خبر مگر په دې خبره چې داراوی صالح بن سعد نقل کړي او رسید حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قال اسماعیل وی ينما ذلك ولم يقل ينمي ندی ينما وی ندی او دی باندې محدثینو اصطلاح بتاتے ہیں دي کله چې یو راوی ینمی وی نو مراد ته يرفع الى رسول صلی الله علیه وسلم گویا کہ دا عمل حدیث مرفوع ہے وذل یمنا علی اليسرى اب دې کې څه ښکار ده موږ د ته اولاد ذکر کا البته دا چې لکه محل کم دی محل بچرته دای باندې ما تاسو ترمذی کې ویلو عندنا تحت سرا په دې طریقې سره چې لاس بریسا ستاسو سورې لاندې راشي او کې فوق سورې شي د لاس کو ځنې سره سورې له پاس راشي دا سورہ دا انو دلته راغی هند شوافی دا سورہ دا دلته راغی هندنا اور مولانا عبد الحی لکھنوی سے په شرح وقایع عمدۃ الرعایہ کې عاشق لیکل دي په دې باندې بعد خلک جرح کوي هغه ثابت کړ چې کم روات د امام بخاری دي اقر روات داغه حدیث هم دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یزو یده تحت سرہ راویان دي ټول راویان د بخاری دي حضرت علی سے وایي چې من سنت وذل یدین تحت سرہ او چې کله یو صحابي من سنت وي نو مراد حدیث مرفوع وي اول د مز کیفیت کم د تواضع ده او تواضع راځي په داسې کیفیت سره چې لاسونه د نامونه لاندې کړي ٹھیک شو لیکن بعض علماء کرام فوق صدر وي فوق صدر وی روایت نشته ده سینې نه بارا کاله صدر وی نو فوق صدر روایت نشته ده او بعد راځي کې وته ما دې زموږ ماتي کې نو تاسو باندې دې طریقې سره خو به تر طریقه تحت سرہ ويجوز فوق سرہ او نور چې احمد شو یا تشوي متکلم پوښ غنا نو چې کوم ځای کې تاسو تفصیل دی البته کې لاس کې دې سہارج نشته ده چلو ها اگر روایت کوم تاسو یو د مسلم یو روایت می درته پیش کاو خو ځفات شو 181 سبب ترمذی کې درته پیش کړو او د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلاغه مګه په مانزه کې لاسونه اوچتول حضرت مالی اراکم رافی ایدیکم کن ازنا بخیر شمت نسکنو فی الصلاة چلو باب دې په بیان د اخکار کولو د عاجزی په مانزه کې شبا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها ونا ماندا نبی علیہ السلام وی اے صحابه تاسو دا خیال دی آیوینه تاسو زما توجه فقط دی قبلتین و توجه دا آیوینه تاسو زما توجه ها ہونا جات قبلی تا فقط والله ما یخفى علی رکوکم ولا خشوکم قسم می دی پرب ستاسو رکوع ستاسو خشوع دا دمانه نه پټیږي ویني لاراکم ورا ظاهری ذو شاتم ګورم او دې باندې چې معجزه پیغمبر اسلام دا البته توتیان وی چوغره پیغمبر عالم الغیب دی
الکه څه دلیل دی ولا يخفى علی رکوعکم تاسو رکوع د مان نه پټیږي ولا خشوعکم او خشوع امر باطنی دی الکه امر باطنی خشوع نه ده کیفیت ظاهری يدل علی الباطن چې ته ولاړی په اجزا سره دا خشوع ده او نور کته چې دا خشوع د قلب صفت دی بیا انه علیم بذات صدور سره وسکه انه علیم بذات صدور الکه د سنو پر ازو خو الله خبر دی خو دې مراد د خشوع نه هغه هيئت خشوع دی چې هغه ظاهر دی چلو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا ربان قال سمعت قال انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيب الركوع والسجود فوالله اني لا اراكم من بعد وربما قال من بعد ظهري اني لا اراكم من بعد زخام قوين لا اراكم غور وربما قال من بعد ظهري اذا ركعتم واذا سجدتم چلو باب ما يقرأ بعد التكبير وردا موږ ترمذی کې دا سبق ویل دی چې ترمذی نه ویل بیا به خبره وا باب ما يقرأ بعد التكبير الک ذکر د هغه دعا چې د تکبیر تحریمین بعد ویل کیږي ور موږ ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره سکتاتو یو سکته پس د تکبیر تحریمین وا نو هغه سکتینه مراد موږ ترمذی کې ویلو چې مراد د سکتینه سکوت نه دی مراد د سکتینه عدم جهر دی چې جهر بنو البته سست خوبوي اوس دا څه شي دی وګوره مولانا صاحبہ اول خبره خدا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله به تکبیر تحریمه وي هغه نه بعد به سکوتو نو چې کله به قرات جهری وو نو الحمدلله نو به ابتدا کولا نو معلومه شو چې دعا هغه اخفاء انوا معلومه شو چې تعوذ اخفاء انو معلومه شو چې تسمیه اخفاء انوا بس ها بل دې کې زموږ دلیل داشه زموږ محدثین ذکر کوي خو زه هغه بیا د زړه ته چل مخې دا وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بكر وعمر قال يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين افتتاح د مزبه کول په الحمدلله رب العالمین سره معنی اتیان په بسم الله باندې جهرن بنکاو په دې زموږ د عاشی درې خبرې ذکر کړې دې حدیث کې اشاره شو چلکا بسم الله الرحمن الرحیم دا په جهرن نه ویل کیږي یو دیمه خبر دا شو مولانا چې دا بسم الله چې دا جز فاتحه مبارکین نه ده او کې دا جز فاتحه نه وي نو بیا څنګه فاتحه څنګه جهرن ویل کیږي نو هغه بسم الله به جهرن ویل کیږي البته یو خبره ده هغه سره بعض روایتو کې د بسم الله ذکر شته دی نو موږ چې کوم روایتو کې د بسم الله ذکر شته نغه جهر للتعلیم او کوم ذکر روایتو کې چې آدمی جهر یا آدمی ذکر د بسم الله دی هغه ذکر دا عادت دائمی د صلات دی عادت دائمی آدمی جهرو او کله کله اتا بالجار تعلیما چلو مخیرا شاب يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة تکبیر تحریما او په مابین د قراءت چوب کېده به اسکاتتن چوب کېدل په اسکات قلیله سره التنوین تقلیل دی نو اسکاتتن قال اصبو رايو ګمان کوم چې هنیتن اسکاتت معنی ده هنیتن لغوندی فقلت ما بأبي انت امي يا رسول الله اسکاتک بین التکبیر کہ اسکاتک شمعنی اسالک اسکاتک بین التکبیر تپوس کوم د الله پیغمبر دتانا ته چوپ کې دوستا په من د تکبیر کې سچ الله اکبر وای هغه رسول ته چوپی اسکاتک اسالک اسکاتک تپوس کوم دتانا اسکاتستا او کدا اسکاتو کشی نو جواب رسول روان دي اسکاتک ما تقولو یعنی ما تقولو فی اسکاتک ته چې کله چوپی نو سوای بین التکبیر و بین القرات ما تقولو قالو فرمایل حضرت اقول زم اللهم باعد بینی الا لروال راول زما و بین خطایای بمن د گناہوں زما کما بعدت بین المشرق والمغرب اگر مشرق و مغرب په من کې کوم بو دي
والله منقینی من الخطایا اے اللہ پاکا زما گناہونا پاک ما د گناہونا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس لکه چې پاکول کیږي سپینه لټه د خیرینا لکه لټی باندې چې خیری او په سر کې گواچه او پړق پړق کوي الله داسې می پاک کا والله مغسل خطایا بالماء والثلج والبرد الا وینځه زما ګناونه په بو سره په واور سره په غلای سره الکا دا درې ول ذکر کړه ځکه چې دا درې اشیاء د ازالی دي او بو سره ازاله د خیر کیږي او واور سره داو بدی ازاله د خیر کیږي والبرد او غلای سره دا خو دا محدثین وا اما شیخ القران هو یقول فی الدرس چې نبی علی السلام دا درې واړه ولې وی معنی دا تش گناونه دا یعنی گناونه می داسې اورې جوا چې مطمئن می کې پتوات سره نفس ازاله د ګناه مراد نه ده بلکې ازاله د ګناه سره سکون علی الطاعات ته ولی عربو کی گرمی وا چې یخ وبته اوس کې احمدا زرد یخ شي کنه دواور چې پکې واچې نو زرد یخ شي کنه چې ګلې او یخي او تاسو ملاوي شي نو زرد یخ شي کنه از چې ته مردان تلار شي او د بت پر شکر جنن نه تلې نو چې ته لار شي او موسم د ګرمۍ ته براکه راغی چې تاسو منګین او بدر کې ته یتن د ختم نور راکه او چې یخ شربت دل در کی ارو افزا پکې واچې یخ شربتی ته بس تاسو سره زرمې یخ شه هم د شیخ القران دا نقطه ډیره قیمتي ده مقصد نفس ازاله الخطایا نه دی ازاله الخطایا په داسې کیفیت سره چې سکون پکې نصیب شي واشر القران زنده‌باد شابکنه پان باړو مار څنګه چې ماخام کی سبا کی شابه دلته اوس ګوره دې ځکه دا دعا خو مونږ ویلا خو ما ترمذی کې بده باس کړي ضرورت دلته نشته ده منګم دې دعا قائل کې تو وای چې الک طالب جانا مګه خو سبحانك اللهم وبحمدك ويو او بخاری کې راغلی اللهم باید بیني و بین خطايایا سنا خو فکر نه غلا زموږ احناف خو دغه سی وی غیر مقلدین او تخواغیل جواب ناراضه هغه وی چې تاسو وی چې بخاری منو بخاری نو تاسو په موږ کې سنا وای موږ ته بخاری کې خوای بخاری کې سنا نشته البته منګه ترمذی کې باس کړی دی چې سبحانك اللهم وبحمدک دا په بخاری مسلم کې 172 صفحه ده یاد دې ته ما ته ترمذی کې راغله 172 صفحه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با سنا ویلا ٹھیک شو او دارنګ ترمذی کې 57 صفحه وا الته کې درې واره واتونه ذکر 172 صفحه اداره لغم کا دا سیده جناب محترم دا حدیث تے حدثنا محمد بن المهران الرازي رازا پسی عن عبدا عن ام الخطاب كان يجر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك جی اکتا کرے گدا دے نخ کو پڑا ٹھیک شو ونه سیوا موږ د پاره دلی چې ترمذی کې موږ دا درې روایتونه ویلو باب اوس ګوره مولانا صاحبہ دا باب بلا عنوان دی او دې د امام بخاری دا اولی راوړ حالانکه دا د صلات کسوف سره لګي دلته کې فقط دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با بعض ادعیه ویلا او دغه مناسبت سره دا حدیث طویل راوړی دی چې هغه د صلات کسوف دی اور ان شاء الله دا په صلات کسوف کې تفصیل سره راځي جی صلى صلاة الكسوف فقام ادرد فطال القيامة دير قيام اگدوك ثم ركع فطال ركوع ثم قام فطال قيام ثم ركع فطال ركوع ثم رفع ثم سجد فطال سجودا ثم رفع ثم سجد فطال سجودا
ثم قام فاطال قياما ثم ركع فاطال ركوعا ثم ركع فاطال قياما ثم ركع فاطال ركوعا ثم رفع فسجد فاطال سجودا ثم رفع ثم سجد فاطال سجودا ثم انصرف. دیکھیں تعدد رکوعات دے خدا بن صلات خصوص کرا دی التب منگویو و یو خبر تو کہ مدیزہ کے مزیدار ہونے جو صلات خصوص کی قیام ذکر دے رکوع ذکر دا سجدہ ذکر دا رفع الیدی نشتے پکے رفع الیدی ذکر پکے نظر آگے خیال ورته کنا دا حدیث د کیفیت د صلات خصوص خی وساکت عن کیفیت رفع الیدی. فقال حضرت قد دنت مني الجنه جنت ما ته نزدیش حتى لو اجترات عليها کہ چر ما پی جرأت کولے لجئتكم بقطاف من قطافها براوڑ تاسو یو گچا د گچو د جنتنا ودنت مني النار او نزدیش ما تور الله اکبر دا تمثيل دیکھا نزدیش ما تور حتى قلت تردیش ما اے ربی اے الله وانا معهم ان اور روان دي زدا یقینا چې دا اور موږ له سيزي ما یا ربي وانا معهم اے الله من ورسره الله اکبر. ها وإذا امرتن چمکته یو خضرا حسبت زګمان کوم انه قال تحدث عائرتنا چې پنجي وهلي پغيبان پښو غراولې کنه ولته ما شان هذه قال حبستها حتى مات جوا دی پنجره کې بند کړي وا تر دې چمړه شو لا اتمتا ولا ارسلتها تاكل نه وروټه ورزولا نه پرې خو چې ډیرانو ګرځې دي تیشو کنا قال نافي حسبت انه قال من خشيش الارض وخشاش ان ولا ارسلتها تاكل من خشيش الارض تیشو کنا نه پرې خدا چې دې خولې خشيش الارض نه یا ان تاكل من خشاش الارض معنا هغه ګن بلا د دې زمکه او دې کې دا روایت خورا وړه مولانا صاحبہ هډیر محدثین دا وایي چې د دې نه سیاست سره تعلق دی نه سبا سره تعلق دی او نه د صلات کسوف دی نه پکې رفع الیدی دا نه پکې ما یقرب بعد التکبیر دی. تخیل ورته دې په اکثر محدثین وایي چې دا حدیث باب بلا عنوان دې ذکر کول دا من تراجم البخاری نه دی دا د کاتب نه داسې شوی دی. یو سو کوئی چنا دی کہ اطال قیام ذکر دے اطال قیام سرا قراءت نہ علاوہ اگر دعاګانې وی چې کوم حضرت اخفاء کولې لکه مخکې روایت کې دعا اخفاء ذکر شو والله اعلم بالصواب. چلو باب رفع البصر الى الامام في الصلاه وقال عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الكسوف رايت جهنم يحضر بعضها بعضا فينا رايتموني تاخرت. ګور مولانا صاحبہ دیده که دا خبر دا چې امام بخاری ډیر ناشنا سره دی. اصل کې مسئله دا ده کیفیت ته خشوع دا دی چې ته قائم قیامه نه ستا نظر بده په محل د سجود باندې ها او کې چرته رکوعانه نستا محل د نظر چې کم دی رؤوس الاصابع پکار دي کته په حالت ته سجده کې نستا محل چې کم دی نفوذ پکار ده اتو کې قیامن چې ته خپل سینې ته ګوري دا کیفیت ته خشوع ده. دینه معلومه ده لکه کې یو سړی په مانځ کې داسې مخ کې ګوري مزبینه کی امام بخاری چې مز کی ولی روایت راوړه پیغمبر علی السلام به امام صحابه ورته قتل امام خو مخ کی کنه تو کې یو مزګزار داسې مز کې ولاړ مخامخ ګوري تو سحرج نشته ده. ډېر باریکی امام بخاری ذکر کوي مخامخ ګوري سحرج نشته ده کہ امام ته موږ کی خیالو کا حرج نشته ده کہ صف اول ته قتل حرج نشته ده اگر چې اولاد ده چې ان نظر الی موضع سجود دا اولاد جی رفع البصر چتول د نظر امام ته په مازه کې قال عائشہ قال النبي صلی الله علیه وسلم فی صلاة الكسوف رأيت جهنم یختم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وا بخاری زندہ باد
اے رأیت جہنم ما ولید جہنم روز روایت کوي په دیوال راته ممثل شو حاضر مخامخ قتل وای حیث رأیتمونی اصلی تاسو زکتلم د امام مخکی قتل ثابت شو د مختری امام ته قتل ثابت کړ امام بخاری زنده آباد دی کنه زنده آباد مخکی دا جی وای اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرأ فی الظهر والعصر آیا پیغمبر علیہ السلام په ماسپخین او مازیګر قرات کو قال نام او فقلنا ورته بما كنتم تعرفون ذاك تاسو بس قتل قال باستراب لحیتی د حضرت د ګيري په خوځېدو باندې او سوال دا د مولانا صاحب دا امیر صاحب زو منتلو دغه ته سویتا چرګو دیتا نو الته جلال نے لوی صاحب د الله وبخینو ماته څه په بشریت تخلو چې ما په بشریت تخلو کوم موضوع را الته راکړه نو په بشر اثبات تزل میں کاو نزل باندې خو ډیر دلایل دي خدا علماء کې مشهور دي ما دا حدیث پیش کړ اچھا ما دا حدیث پیش کړ نو نیلوی صاحب دا سنا سندا جوړ کہنا تعجب ہوا ہوگا بیامات آپ نے جو دلیل پیش کی تو اس سے کیسے ثابت ہوگا ظلم دینا و پیغمبر سور سنگت ثابت ہے میں گورے امام خود دلتا دینا صحابہ تو دا سے قتل مسلم دا سے قتل صحابہ خدا سے قتل اور جب ماسپخین ادری کی نور کی بار تو جدا مجھ کے سبحانک اللہم نستا سورہ التا دیکھی رفضی زور خوزه ما رویت دا نزل وو لذکه په دې ځل کې هيئت داخلي د حرکتو پای کې ګیره مبارکه خوځه تا نو صحابه ول دا کې دې چې دا څه کتل نو ما ته وی چې آینده کې چې زدا خپل کتاب په بشیر ما لیکلې زه دوباره لیکم دا دلیل هم پکې ذکر کوم او دا بخاری کې درې ځای راځي او درې پاڼو کې هر ځای کې دقه ذکر راځي دا ګوره بیسترابلیتی نو چې بل پانا واره نو ال تکم دے بیسترابلیتی 105 التی دے بیسترابلیتی او بیا چې 117 وانه لکونه بنا بیسترابلیتی ټول یو ځکه څنګه نشي معلوم نه ته بیغه مې مچواله سرکار واده شي کنه خاجب بیسترابلیتی ابو داود را کې جلد اول تو دا رواج چکم دے غالبا ابو داؤد شریف کی هم شتے آج 123 آیت دغا صفحہ باب ما جاء فی القرات فی الظہر عظم دا رواج دے جناب محترم يقرأ في الظهر والعصر قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باستراب لحيته صلى الله عليه وسلم داو اخر چلو مخدا بالکل اخر برابر وكان غير كذب وكان ذا سليمان النبي صلى الله عليه وسلم بوز کو حضرت سرا فرفارا من ركوع قام قياما حتى يروه قد سجد دمرا لکه سړی وی چې واقعي سجدي لله دمر ټیم جی به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال حسبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث ته مذکر اے ناکتنا ولتشن فی مقامک هذا جی منګه تل دي چې تا په دې مانزه کې لاس داسې مخکې ک لکه یو سړی چې یو شی اخلي نسی نو امام مقتدیان امام ته کتل ثم رأيناك تكعكعت
بیا موږ ولې چې ته په شاکې دي قال اني رايت الجنه مولد جنت فناولت منها نقودا اردت فناولت اراده اغسطو مې وکړ دی غونچی ولو اقلت لاكلت منه ما بقيت الدنيا فکه ما اغسته وي قیامت پورې متازو خړلا ختمه ده بنا زکه چې نعمتونه د جنت لا زوال وي مخکې د امام بخاری دا ثابت دي چې امام تکور المذنب ماتيږي شابه وبه قال حدثنا محمد بن زينان قال حدثنا قريب قال حدثنا هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب المنبر فاشار بيديه فاشار بيديه قبل قبلة المسجد اشاره وکړه په خپل لاسونو په طرف د قبلي د جمعه یې داسې جی ثم قال لقد رايت الان مصليت لكم الصلاه مولد اوس چې کلمه تعالی مصدر کاو الجنت والنار ممثلتين سمانا ممثلتين مثال کړی شوی عکس کړی شوی فی قبلة هذا الجدار په دې دیوال حضرت ته قتل کړه فلم ارک اليوم فی الخير والشر ثلاثا نه رضی پشان لا ما نه خیر مخلی دل او نه شر لکه چې افضل الخيرات جنت ته اور اکمل الشرور الشر شرور جہنم دے جی گورا مولانا صاحب توجہ کا وقا دعا کی او مانز کی دو خبری دی دعا کی سر اسمان تا نظر اوچتول جائز دی تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ دا جائز دی زکا فتح الباری دی زکی لکل دی لأن السماء قبلة الدعاء زکا دا اسمان چگره دا استا دا قبلہ دا دعا دا نو پا دعا کی برکتی شی لیکن اگر دعاگانی چی پا مانزو کی وی نو برک کے گوری نو سوکا چموز ماز شو ولی چی پا مانزو کی استا قبلہ کعبہ دا او کعبہ قدامک دا لا فوقکا نو دا سکتی شی دا استا قبلہ دا سکتی شی لیکن دا بنوی ربنا اننا سمعنا منادیا فمسکن شویلے ہاں کذال دعا کے نو ربنا ویلے شی جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي بكر قال حدثنا قال ان انس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اقوال يرفعون الصور من السماء في صلاه فاشتد قوله في ذلك حتى فاشتد قوله في ذلك حضرت په دې خبره کې سخت خبره وکړه څنګه په خپلوي حتا قال تر دې چې حضرت وی لینتهن عن ذلك پکار دي چې من شدا خلق دې نظرنا او لتخطفن ابصارهم یا با راخ کرشي نظر د سترګو دوی الله اکبر معنا په مانځ کې برته اسمان ته وګوره او کې ګوره نو سترګې بدل الله واک وباسي خدا په مانځو کې دی هر چا هم دعاګانې دي نو بیا کته شي لیکن د عادس نرستو کلمه د شهادت چوي مصنف ابن ابي شيبه جلد اول کې دا ذکر دي چې حضرت بغوت او چته کا شهادت الله اله الا الله وحده لا شريك له شهادت محمد رسول الله خدا سے نه دي کړی او کې دا څه کوي نو بیا بغوت نه اوچته یا بغوت نه اوچته اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له شهادت محمد رسول الله خدا نه دا به نه اوچته ما کړه باب الالتفات في الصلاه التفات فی الصلاه یو خوا بل خوا لیدل په مانځه کې ګوره مولانا التفات په درې قسمه ده یو التفات ته د سترګو په ګوټونو کتل داسې بلا ضرورت قتل مکروه تنزیهی دي او ضرورت باندې کتو سره اس اثر په ناراضي دارنګي قتل په مانځه کې یو خوا په اړولو د سټ سره داسې دا مکروه دي څوک تحریمن وي او څوک چې نه مطلقاً مکروه ذکر کوي تنزیهی وعندنا واما عند الشافعي خير اور
یو د قتل په مانزه کې چې سینه واړي دا بالکل افساد عثمان راځي. چلو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليمان عن ابي عن مسروق عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال ما حضرت ته تاسو کې التفات په صلات یو خوا بل خوا ګورو سو حکم دی هو اختلاس دا قتل اختلاس دی اختلاس نه تختول دی تختول د ثواب دی څنګه یختلسه الشیطان من صلاه العبد ان دا شیطان اخلی ستا د موزنه ثواب تختی نو ګوره یو خوا بل خوا مو ګوره په مانځ کې ورنه ثواب د موز بدن او تختول شي. جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حميصة لها أعلام فقال موزو کو په یو صادر رنگداری کې لا اعلام چای کې ګلکاریان شوي فقال شغلني اعلام هذه ومانځ کې قریب وا مخکې مونږ دا روایت ویل قریب او ځای مشغوله کړي وي اذا ابو بیا بجام او سغیتا واتونی بانبجانیته روایت او فی انبجانیه او هغه ساده کوټ مال راوړی نو معلومه چې التفات په مانځ کې یو سیستا مفسد نه لري خو هغه شی چې تا د موږ کې مشغوله کوي نا به منسته والے. جی بابن هل يلتفتون لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو ساقا في القبلة بحال يلتفت لأمر ينزل به آیا په مازه کې یو سره یو خوا بل خوا التفات کول شي ينزل به چې بده نازل شي سمانه الګ په مازه کې څه خراب وشو اته چې دشمن اته راځو کته شي کې نشي کته الګ ضرورت پر کته شي او یرا شین یا یو شی ولید او بساقن فی القبلة یا توکان په قبله طرف ته قال سالوی التفت ابو بکر قتلیو کالا فران نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو کرتا په مانځ کې قتل دا التفات مفسد نه ده الفت نه چلا ما یو لوی محدث لیدل اوس مړ دی خو د پنجاب غواړم ته تاسو ځان دا او کنه مصیبتي پوښښ کنه اته طالبان بیا مصداق ځان نه جوړ کی کنه زه په درس کې یو سړی خبره کوم چې بخاری لولون کې ناګي نه خلق سوق سوق واره حالانکه څه چاته نه خیال راي موږ کې موږ بس وکړو دا یاره د زما په ګپ کې مې دا څه کې بخاری کې راغلی مې بخاری کې دا چې ګوره کله کته نو هغه دې تاسو ته دا جوړ کړی چلو مکه دا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر انه قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد نخامه لیدلې وا قبله جمعه اے مخامخ قبله طرف ته په دیوال کې یو مخات ته یو نخات ته چې نخات څه ته وینو تاسو ماته مې ذکر مم مخکې راځي کې نون مخکې راځي حروف تاجی کې مم نو مم چې مخکې راغی نو پوزه مخکې د بلغم ورپسې دی نخامتن څه شي بلغم جی او چې مخامشي نو پوزه شو وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حينا فحتها اوي غرو إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجه الله مخامخ وي د مخددي ين الله ته متوجي فتوجه خاصي سره فلا يتنخمن احد پوشګنا نو بلغم خراج کې د نو ورد یو د تاسو نه قبل وجه في الصلاة راموس ابن عقبه وابن ابي الرواد النافجي وبه قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك قال بينما المسلمون في صلاه الفجر ناصاب مسلمانانو په مزد سبا کې لم يفجئهم اے اچانک راغه په دی باندې غبراو نکړو دی یا ناسا پرانغه په دی باندې مگر د الله پیغمبر فجاءتن ناسا پراتل جی الا رسول الله صلی الله علیه وسلم کشفا ستر حجرت حضرت خپل حجرینا صادر اوچت کا فنظر الیهم صحابو تو قتل هم صفوف صفونو کیو فتبسم یضحک مان مسکیش خندلې وانا کس ابو بکر علی عقبه
او اراده وکړه په شاته کې دو ابو بکر په خپل پوندو ليصل له الصف چورسی دې صف تا فظن انه يريد الخروج وشي ګمان کو چې نبی علیہ السلام راضي مزلا واما المسلمون ان يفتتنوا في صلاه اراده وکړه مسلمانانو چې مز ځان باندې ګډ وډ کی فتنه کې واچي نه مز توجه ګډ وډ شي په خوشاله دراتو د حضرت صلی الله علیه وسلم مزدا فاشار لم اتموا صلاتكم پورا کې مزا ورخ سترا وتوفي في اخر ذلك اليوم امام بخاری دا چې صدیقم قتلوا او صحابو نبی علیہ السلام قتلوا بمازه کې معلوم شي التفاظ سره مزه خرابيږي خو عادت خو نه جوړه کنه چې چته اوښونه داسې شو مخکې دا باب وجوب القراءه بالامتحان څه